آخرت نمانی نو د دې څه وجه ده د دې وجه څه ده نو وجه دا ده چې دوی په دنیا باندې مین دي د دنیا د محبت د وجې نه دی د آخرت نه غافل شو او په دې یو آیات کریمه کې د دنیا سپکاوی ذکر کړي چې دنیا د زړه د تړلو ځای نه دی په دنیا پورې زړه مه تړئ او ترغیب د آخرت ته چې آخرت پایدار دی او اصل ژوند د آخرت ته نو توجه د آخرت په طرف باندې وکړي یو کرخه کې د دنیا بے ثباتی او د دنیا بیکارتوب ذکر کړي چې دا دنیا ډیره بیکاره دنیا ده نو په دې پورې زړه مه لګوئ ځینو روایتونو کې راځي حب الدنیا رأس کل خطیئة د دنیا مینه چې دا د دنیا محبت چې دی نو دا د هر ګناه سر دی یو دنیا ده او بل د دنیا مینه ده منګه دنیا کې پیدا یو او د دنیا دا ژوند د دنیا دا وخت چې دی دای منګ لرا کړه دی د آخرت د تیاری د پاره چې موږ د آخرت تیاری په دې کې وکړو دا ډیره قیمتي موقع ده او قیمتي سرمایه ده چې موږ په دې دنیا باندې آخرت وګټو الدنیا او مزرعة الاخره دنیا د آخرت پټې ده او د آخرت سرمایه ده په دې باندې آخرت ګټل شي مونږ دنیا لا ډیر لته ورکو او دنیا سرار سو کو نو د دنیا نه بغیر د مرګ مونږ تلې نشو په دې کې زمونږ ژوند دی او دا دنیا زمونږه د بدن یو ضرورت ته کله دې وبدي کله دې خوراک ته نو دا زمونږه د بدن ضرورت ته دویم ادا د دنیا مینا چې قرآن مجید کې د کمی دنیا سپکوال راغله دی نو دا هغه دنیا څه مطلب دی او د دنیا د مینې څه مطلب دی قرآن مجید د دنیا سپکواله ویل دی د دنیا بیکارتوب ذکر کړی دی نو د دې څه مطلب دی دا کومه دنیا یادی او د دنیا محبت د دنیا مینا د دې سمانه ده کله کله سړی داسې وي چې مالدار نوي غریبي خود قرآن په نیز هغه دنیادار دی او کله یو سړی ډیر مالداري خو قرآن مجید په جبه هغه دنیادار نه دی
قرآن مجید دنیا څه ته وایي؟ لنډ مطلب دا دی چې کوم یو څیز د الله پیغمبر قرآن او د آخرت په لار کې رکاوټي هغه دنیا ده. کوم یو څیز چې دی چې هغه تا د الله نه بند کی او کوم یو څیز هغه تا د آخرت نه بند کی، کوم یو څیز هغه د پیغمبر د تابعدارۍ نه د قرآن مجید د تابعدارۍ نه هغه بند کړي، نو بس هغه دنیا ده. دغه ته دنیا ویل کیږي د قرآن کریم په ژبه باندې چې الله ته دیوال شي، د الله حکمونو ته او د الله دین ته دیوال شي، د آخرت تیاری ته دیوال شي، دغه دنیا ده. مولانا رومی او ځای کې ذکر کوي چیست دنیا از خدا غافل بودن، چیست دنیا از خدا غافل بودن، نیقماش و نقر و فرزند و زن. وی دنیا کم یو سیز دے، دنیا د اللہ تعالی نه د غفلت نوم دے. کم یو سیز چې درنه الله ایر کو بس دا دنیا دا. نه قماش و نقر و فرزند و زن، دا د سرو سپینو او د بال بچو د ښځو نوم نه دی. یعنی دنیا دې ته نه وایي چې د سړي مال زیاتی، دنیا دې ته نه وایي چې د سړي بچی زیاتی یا جیداد زیاتی. دنیا دې ته وایي چې سړی د الله تعالی نه غافل شي. دا دنیا دو قسمه ده، یو دنیا د دنیادارو ده او دویمه دنیا د مالدارانو ده. طریقه محمدیه یو کتاب دی، هغه به ډیر وضاحت کړی دی. یو دنیا ده د دنیادارو خلکو، دنیا د دنیادارو دا دو قسمه ده. یو دا چې حرامي طریقې سره مال او جیداد حاصلول، دا سکوټ حرامه ده. داسې طریقې سره کاروبارونه کول چې هغه حرامي سودی طریقې سره وي، دې کې خوړو د سره دا دنیا ده او دنیا سره سره په سر باندې وبال لې. دویمه د دنیادارو دنیا دا ده چې په جایزه طریقه په جایز کاروبار مال زیاتی جیداد زیاتول غواړي، نو کدا مال او جیداد د زړه ته کوز شي په داسې طریقه باندې چې دته د مال او جیداد د دین نه، د الله د حکم نه، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې نه او دارنګي د الله رب العزت طرف ته د تلو آخرت په تیاری کې د مال او دولت دیوال شي، د جائز کاروبار کوي، جائز ګټه کوي، مال ډیرول غواړي،
جیداد او کورونه ډیرول غواړي، موټرې او بنگلې ډیرول غواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا سوال نه پیدا کیږي چې دی وایي زه به د دنیا ډنډ تارتاو شمه او مال او دولت کې او زما دین به بچ پاتې شي. پیدا داسې ده لکه یو سړی وایي چې زه د اوبو ډنډ تارتاو شمه او جامې مې لوندې نه شوې. نو د ده زړه ته په داسې طریقه د مال او دولت کوز شي چې که یو طرف ته د دین تقاضا وي، یو طرف ته د الله حکم وي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه وي، د آخرت تیاری وي، د آخرت تیاری وي، دی هغه پرېږدي او دنیا مخې ته کوي او د دنیا کار مخې ته کوي. د مونځ او د دکان مقابله رااله نو دکان او کاروبار مخکې دی او مونځ وروستو دی. د مونځ او د جهاد د مال او د دنیا او د جهاد مقابله رااله نو بنگلا موټر دا سيزونه مخکې دي او جهاد وروستو دی. دارنګي د الله تعالی د پیغمبر یو حکم او یو طریقه مخې لراله دی هغه وروستو کی او دا د دنیا تقاضای چې کومه ده نو دا را مخکې کی. د دنیا د مالی تقاضا او د جیداد تقاضا را مخکې کی. دا غ د دنیا دا چې قرآن مجیدی سپکواله ویلې دی، چې قرآن سپکواله ویلې دی چې دا دنیا د الله د پاره د الله مخې ته دیوال شو. دا اوس د زړه ته کوزه شوې ده، دا دنیا د زړه ته کوزه شو. د په جایزه طریقه وي زه کاروبار کوم مال ګټم، خو چې د الله مخې ته دیوال کیږي نو دغه حرامیږي او قبیحه کیږي، دا را تباہی ذریعہ ګرځي. یو طرف ته په فرایض پاتې شو او بل طرف ته چې دا زړه ته کوزه شو نو دی به بیا د دې دپاره د حرامو ارتکاب کوي او دی به د نورو خلکو مالونه هړپ کوي، نو د حرامو ذریعه کیږي همو. نو دا د دنیادار دنیا ده. د دیندارو دنیا چې ځان ته عالمان وي او دیندار ځان ته وي، دینی محفل والوي، دا غي دنیا ظاهر کې هغه دا ښکاره کوي چې زما دنیا سره کار نشته، زه کاروبارونو والا نه یم، زه د جیدادونو والا نه یم. خودی چې پرس کا بیان کی درس کی د ذهن کې دای چې دا بل مولا راو غرزوما او زما نوموشي، زما چې کمدنو نوموشي، زما شهرت زیاد شي او ما ته خلق ډیر د نظر عزت په نظر وګوري، زما ډله، زما حلقه د درس، زما حلقه د بیان دا د ټولو نه سیوا وي. زه د دین خدمت کومه، زه درس کومه، زه بیان کومه، دا بل څه شیله کوي، د بل هغه په ده باندې بد ښکاري او بد لګي په ده باندې. دا دنیادار مولا دی، دا دیندار نه دی. د دې دنیا قرآن بد ویلی دی. داسې په دنیادارو کې ومي یو یې مال ډیری او بل وی شهرت ډیری چې زما نوم وشي،
او زما چې کمدنو شهرت زیات شي ما ته خلق ډیر د عزت په نظر باندې ګوري چې یو ځای ته ځم نو ډیر خلق دی راته ولاړي چې یو ځای ته ځم نو زما حلقه دی د ټولو نه سیوایي الهاکم التکاثر دا الله نه غافل کړی تاسو ډیروالی د مال ډیروالی د نوم ډیروالی د حلقې د درس ډیروالی دی ډیروالی د اوټونو ډیروالی د پاټو ډیروالی د پټوانو ډیروالی او د ګوتو ډیروالی ګوتې پیژنې موبایل کې یو بل له ګوتې ورکوي وی دوره لایکونه ورته وي که څه شی ورته وي ګوتې وله ورکوي مالی دوره ګوتې راکړي دي مالی دوره ګوتې راکړي دي او مالی دوره چې کمدنو کسانو زه وکتلم او ټول دروغي هسې داسې واړی په دې باندې خوشحالیږي چې ما ته چې کمدنو دوره کسانو د ښه وي او دوره کسانو چې کمدنو ما ته ماشاءالله وویل پټو جوړولو پټو ته ماشاءالله لیکل ټیک دي ته د مفتیانو نه تپوس وکړه چې ته پټو جوړی یو دا حرام کوي او دویمه ته بیا ماشاءالله لیکي د پټو تحسین کوي دا بل کوي لوګون ته کې ته د مفتیانو نه تپوس وکړه چې د الله نه کوم مفتی یریږي زه ته بیا به ته پته ولګي دا لګیایي د دې دپاره ما له خلکو لایکونه ډېر راکړل او زه ډېرو خلکو خوښ کړم او زه ډېرو خلکو چې کمدنو ما ته ښه وي او ډېرو خلکو زما بیان واورېدو دا زما چې کمدنو یو لوی نوم دی په یوټیوب کې زما نوم دی او په فیسبوک کې زما نوم دی دا د دې دپاره الهاکم التکاثر دا چې کمدنو دې له لګیا دی دا دنیادار دی دې ته حب جاه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د په زړه کې د الله تعالی محبت د الله د دین محبت نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي ما ذئبان جایان ارسلا فی غنم احدکم ما ذئبان جایان ارسلا فی غنم احدکم د یو سړي د ګړو د بیزو کنډک دی هغې ته دو شرمخان اوږي راپرېږده هغه دومره نقصان د دې ګړو نه کوي چې څومره نقصان د دین هغه د مال مینه او د شهرت مینه کوي د مال محبت او د شهرت محبت چې دی نو دا د سړي دین بربادوي حدیث کې چې راغلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې څه خبره مې کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت په ورځ چې اولنې جهنم ګرمیږي نو په دریو کسانو به ګرمیږي یو مجاهد یو سخی او یو مولا چې د شهرت د پاره دا درې کارونه کړیو جهاد د شهرت د پاره کړو سخاوت د شهرت د پاره کړو او د علم خدمت د شهرت د پاره کړو نو د دوی باندې واړم به دوزخ ګرمیږي نو حب جاه چې دا نو دا دنیا ده دا تباهی دی نو دا د دیندارو دنیا ده چې زه د یم او بل نه برداشت کوي دی مولانو ته قرآن مجید دنیادار مولان ویلی دي بغیم بینهم چرته قرآن کې شته د بغیم بینهم دا مطلب دی چې زه به چې کمدنو زما نوم وي زما شهرت وي او زه به یم او بل به نه وي بغیم بینهم زدم زده انانیت چې څه ته ویل کېږي درې ټکي دي دا د خو خلکو نه دي یو انانیت
بل لیلیت او بل عندیت. انا ټکے شیطان ویلو انا خیر منه زخیم وی، او د لی ټکے فرعون ویلو الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی، اختیارات زما دي. او د آینده ټکے قارون ویلو، قارون ویلو انما اوتیته علی علم عندي، زو نرمندیم ما کی یو کمال شتا، ما کی زی او ذکر علی خدای دارا کړی دی، ما کی زی او ذکر علی خدای را کړی دی، ځان مستحق گنی. نو دنیا یوازې د مال او د دولت نوم نه دی، مینه د دنیا دا مطلب دی، د دنیا محبت دا مطلب دی چې دینی کارونه د الله رضا هغه دویم نمبر کی، کچرته کې د نوم نکیږي او د ته مال نه ملاویږي نو دی هغه دینی کار نه کوي، یا که کوي نو په زړه ماتې باندې کوي، نو دا مینه ده د دنیا. او کچرته مال په لاسو کې و، جیداد په لاسو کې و، دا الله د دین د پاره لګاو، دا الله رب العزت د محبت د دین په خاطر جمعات، مدرسه، جهاد فی سبیل الله دا غي د پاره مال لګاو، په غریبانانو عاجزانو باندې مال لګاو، د مال په لاسو کې دی، دا زړه ته نه دی کوز شوی. ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا وما اقبح الكفر والافلاس بالرجل. چې یو طرف ته دینی سړی سره او بل طرف ته سره مالی، او دا مالی د دین په اصول باندې ګټل کیږي او لګول کیږي، نو دا ډیره بهتره خبره ده. عالمان وی دا مال مار دی، دا مال مار دی، مار ته پاړو سړی لاس چول شي، هر سړی ورته لاس نشي چولی. دا مال اوده ده، که د مال اوده دله نه درځي، دمې دله نه درځي، نو بیا ورته مار لاس ماچو ټک په دله درکي، او که اوده یې درتله نو بیا ورته لاس واچو، دا مال به زړه ته نه کوځئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی هستی ده، د هغه په زړه کې د هیڅ چا ځای بغیر د خدای نه و. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الله د محمد د بچو ډوډۍ د گزارې کې صلی الله علیه وسلم، زما د بچو ډوډۍ د گزارې کې، چې بس دا نوی چې بیا مې مال سرکشه کی او زما بچی مال سرکشه کی. نبی علیہ السلام په خپل کور کې د مال محبت نه برداشت کو، نو مال چې کله زړه ته کوز شو نو دی بیا د زړه نه الله وباسي، پیغمبر وباسي، لا اله الا الله کی د مال بوت هغه د زړه نه یستلی، د شهرت بوت دا د زړه نه یستلی. چې کله د مال بوت زړه ته راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت الاصنام باندې مرت کړی دی، د بوتانو د قبرونو په قبر پرستو باندې مرت کړی دی، خو نبی علیہ السلام په دولت پرستو باندې مرت کړی دی. صفا حدیث ته د نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي تائس عبد الدینار تائس عبد الدرهم، د روپای غلام دی تباشی، د ډالر غلام دی غرق شي. تائسا وانتو کیسا فائزاشی کا فلنتو قش، غرق دیشی، تبا دیشی، نسکور دیشی، ذلیل دیشی. نبی علیہ السلام ہوئی
او چې تکلیف ورته ورسیږي ازغې یې مات شي نو الله دې وله دا ازغې دوم د خپې نه ونه باسي. ډالر غلام د روپۍ غلام د سرو سپینو غلام د غرق ورته باشي. نبی علیہ السلام وی دته ډالر پرست ویلی دي، درهم پرست عبد بنده ته وی، عبادت کوونکي ته وی چې دې د روپۍ غلام دی چې د دې دپاره خپل دین خرڅوي او هر څه د دې د وجې نه چې کمدنو پرېږدي. د دنیا محبت تباهي ده. یو روایت کې تعیسه عبدالمرأه راغلی و، د ښځې غلام د غرق شي چې کله ښځه د الله ښځې سره دومره محبت شروع شو، دومره مینه شروع شوه، خپله ښځه ده، جایز نکاح کې ده، خو چې کله په مونځ کې په زکات کې د الله په حکم کې دیوال کېدله نو دغه بوت ته بیا دا بیا بوت ته دی بیا د هغې غلامي کوي. اقبال ویلی دی یو ځای کې یہ مالو دولت دنیا و رشتها و پیوند بتان وهم لا الہ الا اللہ. یہ مالو دولت دنیا و رشتها و پیوند، دا مالونه او دولتونه د دنیا او د عزیزوالی خاندانونه پاټي بازۍ د دنیا چې په دې وجه الله په بوتانې وهمو ګوما د سفر یې به بوتو او د پلانکي شي یو شی راغی او کټې را باندې واړو. دا بوتان چې دي د دې خلاف نبي علیہ السلام آواز اوچت کړو لا الہ الا اللہ. دا مستقل بوت ته حب جا او حب مال دا مستقل بوتان دي چې د مالونو مینه وي هغه مینه یې زړه ته کوزه شي. مولانا رومي او ځای کې ذکر کوي وی آب اندر کشتی حالاکی کشتی است، آب زیر کشتی پشتی است، آب اندر کشتی حالاکی کشتی است. اوبه په کشتۍ کې دا د کشتۍ غرقېدلي چې دا اوبه کله کشتۍ ته راوړي نو کشتۍ ډوبۍ غرقی یې تباکی یې، او چې کله دا کشتۍ د لاندې وي نو بیا کشتۍ له دیکار کوي. مثال ویلی د دنیا چې زړه ته راغله بس غرق کړي. دا درته د الله نه خوږه شوه، د پیغمبر نه خوږه شوه، د آخرت نه خوږه شوه، د جنت نه خوږه شوه، د دوزخ نه خوږه شوه. هر څه د دوزخ نه ځان نه بچ کوي، د جنت تیارې نه کوي، د الله حکم نه مني، د ګناه نه ځان نه بچ کوي. وایي نه یاره جي زمونږ خو صرف دا مقصد دی چې سړی حلاله وخوري. حلاله څه شي له خورې ته؟ حلاله خو دې له وخوره. پیغمبرانو ته الله وایي کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حلال خورئ خو عبادت کوئ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. نو قبلی ته ته نه مخ کوئ، جومات د ته تاڼه ښکاري، زکات د ته ټیکس ښکاري، او د الله رب العزت جهاد د ته کوپر ښکاري. د الله رب العزت په دین په لاره کې پیسې ورکول دا چې کمدنو جیب ته لاس کول هلته د مار او لړم کېنولی دی چې که لاس کومه نو ټک راله راکوي. نو ته څنګه وایې چې زما په ډکې دنیا نشته؟ دا نور تور دي که سپین دي؟ دنیا زړه ته نوره څنګه کوزیږي؟ او عزیزولي او ټبرولۍ دپاره د پیغمبر حکم پرېښود، د پیغمبر طریقه دې پرېښودله. عزیزولي ده که واده کې رسم نه کوم پرتوک مې وځي، که د شومې دیګ نه پخوم پرتوک مې وځي. دا دنیا نه ده نو نور څه شی دی؟ چې د الله رب العزت حکم د پیغمبر طریقه رستو پاتې شوه او دی وی مړه حلال روزی این عبادت ہے این حرام ہے وایه ګوګشتو. دا څنګه حلال روزی ده؟ ته حلال روزی څه شي لګټې؟ حلال کسب حلال خوراک دی له وکړه چې د آخرت تیاری پې وکړي. نو آخرت خو ته منې نه نو او خو هسې په خولې ویل دي بس ولکه آخرت واه قبر مخې ته پروت دی، آخرت ولکه او بیا ورځه په دې نارواو باندې
د دې ویلو څه مطلب یو سړي مخې ته پولاو پروت دی چرګان پراته دي اوږې تږی دی او وایي د ډوډۍ فکر دی راسره واه چرګان پراته دي او لاسکی ورته نه موړ به شي او ډوډۍ غټ فکر دی راسره څه شي فکر دی د سره چې لاسکی نه نو څه فکر دی آخرت فکر دی یاره آخرت څه شي آخرت فکر دی مونځ نه کوي روژه نه نیوي د حرامو نه ځان نه بچ کوي غیبت چغلي دروغ دې ته دین وای دې ته دین وای دا نن سبا څه کېږي غوبلي او په هر ځای کې چې کمدنو غوبلي او نه مونږ دنیادار نیو ته څه شی نورو د الله حکم ورڅه پاتې مینه د دنیا دې ته وایي د دې مینې سخکر لکۍ نه دي خو دکۍ دي د مینې مطلب دا دی چې دو څیزونه مخامخ پراته او تا یو پرېښود او بل دی راواغسته بس دې کې ته مینه وایي نو دا یو دی خوښو دا بل دی پرېښودو دغې ته مینه وایي نو د الله حکم وي د پیغمبر طریقه وي د الله د دین خدمتي منافقانو د پلیتو لویه جړه پلیتي سورت توبه کې چې اولنی ذکر کوي نو هغه دنیا غوره کول په آخرت باندې دي یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ودنو مومنانو سشوی دی پتا سبانے کم چڑک در بانے را غرزیدلے دے چه کلم در اعلان وکړی شي چې د الله د دین د پاره وزغلی نو تاسو نسکور شئ درانه شئ د ځمکې په طرف باندې نو ښه ستاسو دا لنډ ژوند خوښ دی په بدله د آخرت کې نو نه د آخرت دا زندگی د آخرت بدله کې مګر معمولی ډیره معمولی ده نو د منافقانو د ټول هر یو څیز جړه چې ده نو هغه دا ده چې دنیا یې غوره کړې ده په آخرت باندې قرآن او حدیث کې دا یو مستقل باب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي الدنیا حلو حاضره دنیا خواږه ده او شنه ده میر صاحب رحمه الله تعالی الله دې غریق رحمت کی هغې فرمایل وی په خواږه باندې مچان مینی او په شنو باندې غویان مینی نو په دنیا چې مینی یا مچ ته یا غوی دی الدنیا جیفه وعاشقها کلاب دنیا چې کومه ده نو دا مردار ده او په مردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء کچرتا د الله سره د دنیا قدر د ماشي د وزر عمروي نو کافر باندې به ګډ دوبو نه وسکوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دنیا و آخرت مثال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا و آخرت مثال لبونو دے دا بنی دی بنی حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من احب دنیا ہو ازر بآخرته ومن احب آخرته ازر دنیا ہو چا چیز آنتا دنیا مخی تکڑا نو آخرت پا کارونو کے بے کمی رازی او چې چا چې کم دی نو د آخرت کارونه ځان ته مخې ته کړل نو د دنیا په راحتونو کې او د دنیا په مزو کې به کمی راځي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی او د دنیا مزیدی او بل د آخرت مزیدی فآثروا ما يبقى على ما يفنى نو تاسو غوره کوي او تاسو ترجیح ورکوي مینه وکوي هغه مزو سره چې په هغې باندې ختمېدل نه راځي چې کمې مزې نن شته او سبا بني دا پرېږده د آخرت مزې غوره کا خیر ده که دنیا کې لږ تکلیف راغې رادي شي خو د آخرت هغه مخ رابوه نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرت مقبلہ دنیا روان دا آخرت را روان دے لکل واحد منہما بنون تاسو کی زنی دنیا دار دیو زنی دا آخرت فکونو من ابناء الدنیا فکونو من ابناء الآخرت ولا تکونو من ابناء الدنیا نو تاسو دنیا دار کی گئی ما تاسو دا آخرت والا شئی دا آخرت آغا جون
هغه غوره وګرځوئ. قرآن کریم دنیا آخرت برخ کړي دي. دنیا مزې معمولی دي، د آخرت مزې همیشه او دایمي دي. دا معمولی مزې قربان کا، په دې باندې چې کمدنو مه دغه کېږه چې دې پسې او د آخرت هغه دی چې کمدنو قربان کړي وایي ماله نغدو پکار دی. آخرت هغه لوی حساب کتاب دی او په لوی لاور کو. دا خبرې کوي. د آخرت مسلمان چې دی د هغه اصل ژوند د آخرت دی. هغه به محنت کوشش چې دی نه به آخرت لګي. تانوی رحمه الله تعالی ذکر کړي دي وی حالی دنیا پرسید من سے یک پرزان ہے، گفت یا خوابے ہو یا بادے ہو یا افسانے. وی دی یو خیار سڑی نمی تپوسو کو چی دنیا بارا کی سو آئے. وی گفت یا خوابے ہو یا بادے ہو یا افسانے. باز گفتم حال آکس گو کی دل دروے بے بست. وی بیامی ہو تو ویل وی مارتوی چی دنیا سا حالی ویسی خوب لی دل لی سڑیا. باد پشانتی دی سلائے پشانتی ہوا دا راشی و تیر شی. اسی و قصه دا سڑے پیدا شی لوی شی مر شی خبر ختم شی. دا دومره اوږد ژوند نه دی لکه قصه چې ماسوتن نیا چې کمدنو نوسو ته قصه کی. اسی و قصه دا وی باز گفتم حال آکسگو کی دل دروے بے بست. گفت یا غولے ہو یا دیوے ہو یا دیوانے. وی بیا می او تو ویل چې دا هغې سړي څه حال دی چې په دې پورې زړه تړي. وی دا چې کمدنو لیونی دی دیو د مازغو کې ډس شوی دی. د مازغو علاج پکار دی چې دی په فضولیاتو پورې زړه تړي. فضولیاتو پورې زړه تړي. دنیا محبت هغه چې کمدنو د ټولو بېدینو جاړه وه. د ټولو بېدینو جاړه د الله حکمونه هغه پې د بنده نه پاتې شي او په ګناهونو باندې ورتیز شي. په ګناهونو باندې ورتیز شي. چلاسی بابا یو ځای کې ذکر کوي وی د دنیا مثال چې کمدنو وی اگر پرسیز من آمرد شاهی برابر است بر عاطف لراهی چو اندر راه نشینت مغرور جاهه. وی ما نه تپوس کوي نو د دنیادار او صبح راځي د ګوډی واده دی سپین موټر چې کمدنو سپینه ګټه جوړ کړي دا موټر دی په دې کې به موږ سره وړو ناوې به راوړو. دې غاړې ته ناوې له کمره جوړه کړې. دا پخوانو ماشومانو خبرې کوم. اوس د فیسبوک نه اوسګارېږي. هغه خبرې اوستلې دي اوس خبره ختم ده. اوس د فیسبوک نه ماشومان نه اوسګارېږي. ای دغه کار کوي ای دغې ته نه دي اوسګار چې اوس کور کوټي نه وکړي. پخوا به یې ډبله به کوله شلغاتې به یې کولې. اوس شلغاتې هم نشته ډبله به هم نشته کور کوټینه هم نشته. میرګاټ هم تقریبا په ختمېدو دي. وړي جینکۍ کله کله راوړي خو میرګاټ هم لاړل ختم شو. چینتروګانې منتروګانې ختم شو. ماشومان نه دي اوسګارو. د دغه نه د کرکڼې نه شو کوي نو د ونو نه کرکڼې نه شو کوي بیرې نه شو کوي. اوسګار نه دي. هلته ډرامه ګوري مصیبت دی. هغې ته چې کمدنو دغه نه دي اوسګار. رواني معنی بس کړي دي. کټلان دي پروت دي. ته وایه چې څه شو پلار نه موبایل اخیستی کټلان دی موبایل ګوري ارام کوټی. هغه چې کمدنو ځان لیتلی بیا وران پلار موبایل غواړي. نو دا ما ماشومانو لبې کوي لګیای کور کوټي نه کوي ناوې راولي. زمونږ د ګوډی واده دی یو بل ته ویناګانې کړي دي او پکې پخلی پکې هم شوي دي چکلیټ راوړل شوي دي او لوی خیرات ته پکې میخه پکې حلالېږي. ناڅاپه کې مور آواز وکړو پلانټ کې سټ کوریا تا ته ما څه ویلي ته چېرته تلی که نه دوی خور هلې بېبې غوسه ده شابی ځئ چې ځو لبې لبې روانې لبې لبې څه شي روانې شي. دکه شی او بادشاه د دنیادار دا یو شی دی. دا لګیا دی مالونه جمع کوي دا چل دی هغه چل دی لویه قصه محل جوړ کو شاهي محل جوړ کو او دا چې کمدنو داسې جوړ کو داسې جوړ کو داسې ستنقلک المنایا عن دیارک ویبدلک الردا دارم بدارک. سبا به اعلان وشي پلان کې خان مړ دی 2 بجې جنازه ده. هر څه پاتې شو. اوس په هغه صفاکاري کې چې دلته لیکلي دي ختمېدل نشته. که ته وایې چې مړ شم نو ختم شو. کون کہتا ہے کہ موت آ جائے تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں گر جاؤں گا. مرگ دی نشته. اوس چې کمدنو شروع شو خبره د مرگ نه رستو خبره اوس شروع شوه. یہ نکتہ سیکھا ہے میں نے ابو الحسن سے کہ روح مرتی نہیں مرگی بدن سے. مرگ دی نشته پته به درته ولګي. پس د هغې نه اوس د حساب کتاب شروع شو. اوس چې کمدنو اګروزونه به شروع شي ماران لړمانان شرمخان به څه شي شروع شي. نو دا قرآن مجید دا وی چې هغه چې کمدنو هغې له ترجیح ورکړه دا پرېږده. فآسرو ما یبقى علی ما یفنا
وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو او نه دا ژوند لنډ مگر لوبې او مشغولتیا، لوبې د ماشومانو او مشغولتیا د لویو چا ټیم په پاس کوي. ماشومان چې کمدنو لبې کوي حقیقت نه. وللدار الاخرة خیر للذین یتقون او خامخا کور رستنه دلته ځان له دنیا کې کور جوړای، بنگله جوړای او دا جوړای جیداد را جمع کین. وللدار الاخرة آخرت کې ځان له جیداد جمع کا، بنگله جوړه کا، ځان له دیره ځان له جوړه کا، دیو موتی محل جوړ کا، په آخرت کې جوړ کا ځان له. وللدار الاخرة او خامخا کور رستنه غوره ده د پاره دا کسانو یتقون چې ځان بچ کړي د شرک نه د صورت مطابق، یتقون چې ځان بچ کړي د مینې د دنیا نه نږدې سره ولګو. خیر للذین یتقون د دنیا بس غوروالی مړه آخرت غوره دی. افلا تعقلون نو تاسو د عقل نه کار نه اخلئ چې بچا کې معمولي او مقل وي نو هغه اوږدې مزې او همیشه مزې غوره کوي په لنډو مزو باندې. یو سړی دی هغه ته ووایي چې دا ګلاب جامن دی ډیر مزیدار ډیر ښکلی، تی وسکه ویې خوره ډیر مزیدار، خو ستا په غاښ کې سوری دی چې دی وخوړه نو ورپسې سالمه شپه 16 غنټې شپه ده او چورلیږي به دی به اوس دا نیم منټ مزې غوره کوي او که د هغې نه به چې کوم دی نو ځان بچ کوي. که عقل پکې وي نو دی به د هغې نه ځان څه کوي بچ کوي. دی به ویل ورکوه دا ګلاب جامن ځان له کار کوم چې دا اوس وخورم او بیا مې چې کوم دی نو سالمه شپه په غاښ باندې سي ډړي زه نه خورم دا ګلاب جام. د دنیا مزې دقه دي، نن که مزه ده خو ورپسې چې کوم دی نو سختۍ را روانې دي. افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. واخر دعوانا